وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مشایخ اعظام او د شاهرای علم هم سفر او هم عقیده ملګرو، زمونږ دغه نننی اجتماع چې د عظمت علماء دیوبند او عظمت فقها کانفرنس په عنوان سره د دې انعقاد شوی دی. یقینا محترمو، د افغانستان پاکستان نه زمونږ طلبا علما او زمونږ مسلمانان ورونو محترمو هغه دغه ځای ته تشریف راوړی دی. نن ستاسو په علم کې به یې محترمو چې د دیني مدارسو هغه پرچې دي، امتحان شروع دی. نو زه ټولو ملګرو ته وایم چې د سهار نه م کوشش کړی دی دلتې راغلي یئ، هسې نه دویم نشست کې ملګري راشي او تاسو ته بهر په روډ باندې هم بیا ځای نه میلاویږي او د خفګان اظهار کوئ. نو زما درخواست دی انشاءالله العزیز چې خپل ځای باندې کښېنو. څومره چې پوسټر کې مونږ نومونه ورکړي انشاءالله العزیز دغه ټول مشایخ کرام هغه به تشریف راوړي، دلته به ستاسو په وړاندې هغه بیانات کوي. محترمو، زه بیان نه کوم، صرف د تعمیل حکم په بنیاد باندې محترمو څو خبرې کوم. محترمو، علماء دیوبند د څه څیز نوم دی؟ علماء دیوبند د عقیدې نوم دی، علماء دیوبند د یو فکر نوم دی، علماء دیوبند د نظریاتو نوم دی. محترمو، علماء دیوبند د هغه خلکو نوم دی چې نبي علیه الصلاة والسلام پیشنګویي وه، یکونو فی آخر الزمان امتون، د دې امت یکونو فی آخر الزمان، په آخرنۍ زمانه کې به یو قوم لهم مثل اجر اولهم. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي د هغوی دپاره به د اولنو خلکو به شانتې اجر وي، دیو به د مخکینو خلکو په نقش و قدم باندې ځي، دیو ته به اجر امعقه میلاویږي. ما وی محترمو، په دغه دور کې که ته وګورئ د هغې صحیح مصداق علماء دیوبند دی. ما وی ځکه محترمو کله که مسله د قربانۍ راله، ما وی که تاریخ د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ګورئ چې بلال رضی الله تعالی عنه په ګرمو شګو باندې سمړولی شو، په هغه ګرمو شګو باوجود په هغه ګرمۍ کې بلال رضی الله تعالی عنه د هغه ظلم مخې ته بیا هم د احد ناره ولګوله، بیا هم بلال رضی الله تعالی عنه د خپل منصور نه وروسته نه شو، بیا هم بلال رضی الله تعالی عنه د هغه عقیدې اواز ولګو. ما وی په رستنو خلکو که ما وکاته، ما وی ها د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث، د دارالعلوم دیوبند دقه اولنی طالب علم شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله، ما که کله د مالټې تاریخ وکتو، ما که کله د مالټې د جیل حالات د هغه وکاته، ما ته یقینا میلاو شو د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه دغه یاد هغه ژوندی کړی دی. ما وی ها د شیخ الهند رحمه الله وفات شو، کم خلک غسل ورکوي غاسلین، شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدني صاحب نور الله مرقده ته غاسلین راله، ورته وایي د شیخ الهند رحمه الله ملا خو سوری شوي وه، د هغوی په ملا کې خو روغ ځای نه و. مولانا مدني صاحب رحمه الله سترګو مبارکو نه اوښکې لاړې ویې فرمیل ویل ها د هغه راز و چې حضرت پټ کړی و، مونږ یې منع کړي و چې دنیا د دې نه خبر نه شي. ویل ها نن هغه راز پاس شو، حضرت د دنیا نه تشریف ویوړو. ویل دا هغه داغونه و، دا د شیخ الهند رحمه الله په ملا کې هم هغه سوري و. کله چې به انګریز منحوس د مالټې په جیل کې شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله هغې ته به یې انګار بل کړی و، ورته به یې اور بل کړی و. شیخ الهند رحمه الله بدن به بربنډ و، هغې ته به مخې چټۍ به را مخې ته کړې شوه. کله به شیخ الهند رحمه الله د دستخط نه انکار وکړو، دیو به په هغې د پاسه شیخ الهند رحمه الله سملو، شیخ الهند رحمه الله به بېهوشه شو، د ملا نه به هغه یینې زوې وبهیدې، خو ها شیخ الهند رحمه الله هغه څیز ته دستخط نه کوو. مولانا مدني صاحب فرمایي کله چې هفته کې زمونږ یو ملاقات کېدو، اولنی ملاقات وشو، ما د حضرت ملا وکاته، ملا سوری شو و، هغې کې روغ ځای نه و. ما ترې تپوس وکړو حضرت دغه چټۍ کې څه لیکلی دی؟ ویل ما ته ویې چې ها دې کې صرف دومره لیکل دي چې کم د ترک موالات فتوا شیخ الهند رحمه الله ورکړې ده، کم د تحریک رشمي رومال تحریک د انګریز منحوس خلاف د هندوستان په ځمکه باندې شروع، هغه ورته وایي د دې نه لاس واخله. شیخ الهند رحمه الله نه دومره دستخط اخلي چې زه د انګریز وفادار یم، زه د انګریز خلاف نه یم، ما دغه انګریزي نظام ته سر ټیټ کړی، د هغې خلاف بغاوت نه کوم. شیخ الهند رحمه الله دستخط نه کوي، د هغې په پاداش کې شیخ الهند رحمه الله په اور او انګار سملولی کېږي. ما وی که بلال د احد ناره لګولې وه، ما وی په وروسته خلکو کې شیخ الهند محمود الحسن رحمه الله هغه یاد تازه کړی و. ما وی ها محترمو، امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله زما ستا په اسلافو کې هغه کس و، هغه انسان و محترمو چې کله
د باطل خلاف په حق باندې ودرېدو د جیل نه د هغه جنازه ووته خو حضرت د خپل موقف نه رسته نه شو د خپلې نظریو د خپلې عقیدې نه رسته نه شو ما وی ها که امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هلته په هغه دور کې په جیل کې بربنډ کړی شو د هغه بدن بربنډ کړی شو هغه ته اکوړې میلاو شوې د هغه په پوندو باندې یینې وبهېدې ما وی ها هغه تاریخ هم د دارالعلوم دیوبند یو بچي ژوندی کړی دی شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدني صاحب رحمه الله کله چې د انګریز خلاف عدالت ته حاضر شو د ترک موالات په فتوې په باداشت کې راغلی دی هغه انګریز جج ته تپوس کوي ورته وایي حسین احمد فتوه تا ورکړې ده مولانا مدني صاحب رحمه الله د هغه انګریز په عدالت کې د هغې مخې ته د هغه جابر مخې ته پوره ګنټه بیان کوي هغې ته وایي ها فتوه ما ورکړې ده اخره کې د هغه جج تپوس کوي ورته وایي حسین احمده تا ته پته هم شته چې د دې سزا سره مولانا مدني صاحب رحمه الله ورلاجبه جواب ورکوي ها میں اتنا جاہل نہیں ہوں کہ انگریز کے قانون سے بھی ناواقف ہو زه دومره جاهل نه یم چې د انګریز د قانون نه هم ناواقفه یم خپل اوږې باندې خپل کفن راچولی هغه څادر یې راواغېستو په میز یې کېښودو ویل ستاسو سره د مرګ نه اخوا بل علاج نشته موږ ما خپل کفن په خپل ترخ کې راوړی دی په میز یې کېښودو ما وی ها د شیخ الهند رحمه الله هغې د پانسي سزا ختمه شوه هغوی دې ته وکاته میاں صاحب رحمه الله لیکي ګڼې موقع هغه رالې چې زمونږ علمای دیوبند زمونږ اکابرینو ته د پانسۍ سزاګانې واورولې شوې اکابرین دیوبند په جیلونو کې هغه شپه داسې په خوشحالۍ تېروي څنګه چې یو انسان سبا اختر ته خوشحالي کوي سبا اختر را روان دی هغې ته خوشحالي کوي کله چې انګریزانو ته خبر میلاو شو اطلاع میلاو شو چې شیخ الهند چې زمونږ اکابر او هغه علما خو خوشحاله دي د هغوی د پانسۍ اډر کینسل کړی شو مولانا مدني صاحب رحمه الله هغه چې کله دغې انګریز خوشحالي وکړه هغه د پانسۍ اډر یې کینسل کړو حکم یې وکړو مولانا مدني صاحب رحمه الله جیل کې بند کړی شو هغه جیل کې 5 سزاګانې شوې د مولانا مدني صاحب رحمه الله ټول بدن بربنډ کړی شو جامې وایستل شوې په هغه حالت کې هغه ته سزاګانې میلاویږي هغه وخت د مولانا مدني صاحب رحمه الله هغه سزا ختمه کړی شوه کله چې د هندوستان په ځمکه باندې بهر هغه احتجاجونه شروع شو مسلمانان راووته مسلمانان د انګریز خلاف بل وشو مسلمانان روډونو ته راووته مسلمان هغه میدان ته راووته انګریز هغه سزا بنده کړه ما وی ها ځکه ما وی مولانا مدني صاحب رحمه الله که امام ابو حنیفه رحمه الله د بدن نه کپړې ویستلی کېږي ما وی ها سر بلند مفتی محمد ندیم عرض کوو محترمو ما که کله وکاته امام احمد بن حنبل رحمه الله په اولنو خلکو کې هغه ته کوړې میلاو شوې د یو حق مسلې په پاداش کې د معتزلو خلاف امام احمد بن حنبل رحمه الله کپړې په یینو رنګ کړی شوې ما وکاته ها په رستنو خلکو کې مولانا تانیسري رحمه الله هغه انسان دی د هندوستان نه دی راوړلی شو لاهور ته دی وایي د لاهور نه د ملتانه پورې سفر دی موږ په مالګاړو کې بند کړی شوي یو موږ ته انګریزانو واړه واړه بیرکونه تیار کړي دي هغې کې موږ ته میخونه لګولي دي هغې کې سیخان لګولي دي دی وایي 3 میاشتې دغه سفر دی موږ وایي کله الله دغه مصیبت والا سفر به دغه امتحان والا سفر به کله ختم شي د وایي په لاره باندې روان یو کله چې مالګاړی هغه جټکه وخوري زمونږ بدن کې هغه سیخونه او میخونه راننوځي زمونږ بدن هغه یین شو زمونږ بدن زوی وکړی زمونږ بدن هغه څښا شو لوی او دسماتې وړوکې او دسماتې په دغه ځای دی 3 میاشتې مسلسل هم په دغه حالت کې تېرېږي مولانا تانیسري رحمه الله فرمایي بدن بوی شروع کړو بدن یې زوی شروع کړی موږ الله کله به دغه امتحان والا سفر هم ختم شي مولانا تانیسري رحمه الله فرمایي موږ ملتان ته راورسېدو ملتان کې یو بل امتحان راغی کله چې هندوستان نه موږ ګرفتاري وکړی شوه زمونږ واړه واړه بچي زمونږ یوه کور والا هغه د الله په اسره باندې هندوستان په ځمکه موږ پرېښو ویل انګریز منحوس یو بل کوشش وکړو زمونږ هغه بچي زمونږ هغه بیبیانې ملتان ته حاضر کړې ورته ویې تاسو غواړئ چې خپل پلار د ځان سره بوځئ خپل خاوند د ځان سره بوځئ هغه زمونږ بیبیانې زمونږ بچي ورته ولې نه غواړو سبا ته ورته یوه چټۍ ورکړې ده لاړ شئ د پلار نه په دې دستخط واخلئ خپل پلار د ځان سره هندوستان ته بوځئ هغه مولانا تانیسري رحمه الله فرمایي ډېر عجیبه منظر و ډېر د درد منظر و اسمان هم د مظلومیت دغه نظاره کوله ځمکې هم هغه نظاره کوله یو طرف ته دشمن ولاړ دی هغه په موږ پسې خنداګانې کوي بل طرف ته بچي په خپو کې لوغړېږي بیبي راته چټ رامخې ته کوي ویل ها په هغه چټ کې صرف د انګریز وفادارۍ ته دستخط کولو مولانا تانیسري رحمه الله فرمایي ما خپلې بیبي ته موږ خپلو بچو ته خپلو بیبیانو ته مې اشاره وکړه چې ماشومان
کنټرول کا هغه هندوستان ته واپس بوځئ که الله غوښته انشاءالله په دنیا کې به دوباره ملاقات وشي که الله نه غوښته د قیامت په سبا باندې به انشاءالله ملاقات کوو ما وی ها که امام احمد بن حنبل رحم الله د هغې کپړې په اینو باندې رنګ شي ما وی د مولانا تانیسري رحم الله ما وی په وروسته خلکو کې ما ګڼ ولیده زه صرف د نمونې په طور ویم مولانا تانیسري رحم الله د هغه کپړې د هغه بدن هغه وایي دومره یې نظمې وکړې دومره بدبویي شروع شوه د ځان نه نفرت پیدا شو مونږ وی الله کله به دغه امتحان والا سفر ختم شي ما وی محترمو ها ما که اول دور کې وکته د مسلمه کذاب خلاف صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین راووته د هغې خلاف په میدان عمل کې خپل ځانونه پیش کړه ما وی ها کله که ما وروسته خلکو کې ورکاته ما وی د مسلمه کذاب یو بل بچی قادیاني ملعون کافر راووتو هغه هم د نبوت دعوه وکړه ما وی ها علمای دیوبند ما وکاته هغوی خپل سرونه حاضر کړه هغوی خپلې سینې حاضرې کړې هغوی خپل بچې حاضرې کړې ما ته یاد دي د لاهور په ځمکه باندې د 10,000 نوجوانانو د قربانۍ ضرورت پیښ شو علمای دیوبند 10,000 سینې پیش کړې نن هم د لاهور ځمکه ګواه ده ما وی که کله ضرورت پیښ شو شیخ سرفراز خان صاحب در صاحب نور الله مرقده د هغه جلوس قیادت کوي حضرت ته اطلاع میلاو شوه حضرت مخکې مه راځئ انګریزانو هغه حکومت اډر کړی دی کم سړی د لیکې نه راواوښتي نو هغه وویلی شوټ اډر دی امام اهل سنه 63 کاله عمر کې دی 63 کاله عمر کې دی امام اهل سنت رحم الله وفرمیل ویل ها ما خپل مسنون عمر 63 کاله پوره کړی دی قرآن یې راواغستو ترخ کې ونیو شیخ مولانا امام اهل سنه شیخ صفدر صاحب رحم الله د ټولو نه اول په هغه لیکه باندې قدم اړونکی و بسم الله یې وویله کلمه شهادت یې وویله ویل ما خپل مسنون عمر پوره کړی دی امام اهل سنه ماوی ها محترمو امام اهل سنه په هغه کرخه باندې مخکې ځي هلته هغوی د ټوپک په ماشې د کلاشنکوف په ماشې باندې زور کوي د هغوی ټوپکې کار پرېږدي امام اهل سنه رحمه الله وفرمیل ویل ها مونږ په اډیاله جیل کې وو مونږ ته د جیل سوپرډنټ راغی مونږ ته وی یوازې خبره هم دلته ډېره عجیبه وکړه مونږ ته تپوس وکړو څه خبره ویل مونږ ته وویل چې ها علمای دیوبند تاسو څومره دیوبندیان چې د دغه تحریک په باداشت کې مونږ تاسو ونیسو دلته م راولو تاسو پاستر ځوړند کو تاسو پربند کو تاسو ته د بجلۍ کرنټونه در کو تاسو باندې قسمه تشدد وکړو ویل ها ستاسو د خولې نه هغه یو اواز قادیاني کافر والا ناره راځي ویل هغه الواخور مولیان کوم چې زما د دیوبند د فکر خلاف لګیا دي کوم چې نن لګیا دي علمای دیوبند ته ګستاخان وایي ویل مونږ هغه خلک راوستي نه یي دلته م یوه ډنډه وهلې نه یي هغوی راته چغې وایي د الله دپاره مونږ پرېږدوئ مونږ قادیاني ته کافر نه دی ویلی مونږ د دغه مهم حصه نه یو ویل ها تاسو دیوبندیانو سره مونږ هر قسمه تشدد وکړو خو د کفر والا هغه ناره ستاسو د خولې نه نه وځي ما وی ها علمای دیوبند هغه و چې هغوی بچي د زنکدن په مرحلو کې پراته وو هلته قادیاني راغی په چوک باندې د مناظرې چیلنج ورکړو مولانا غلام غوث هزاروي رحم الله ووتو بیبي ورته وایي که ته لاړې ستا زین العابدین بچی هغه به وفات شي ورته وایي ها زما د زین العابدین غوندې په لکونو بچي دې قربان شي هېڅ څه پروا نشته خو که د نبي علیه صلات وسلام یو امتي هغه ګمراه شي دا د امت دپاره تباهي ده ما وی ها مولانا هزاروي صاحب رحم الله ته اطلاع په لاره میلاویږي زین العابدین وفات شو مولانا هغه غلام غوث هزاروي صاحب رحم الله کتابونه په اوږه دي هغه د مناظرې دپاره د قادیاني ملعون خلاف روان دی اطلاع ورته میلاو شو ماسوی د وفات شو جواب یې ورکویل ها د بچي جنازه فرض کفایي ده د نبي علیه صلات وسلام د دفاع جنګ فرض عین دی مولانا هزاروي صاحب رحم الله بچی دفن شو هغه د مناظرې میدان کې ولاړ دی ما وی ها محترمو ما که کله وکاته د امام ابو حنیفه رحم الله جنازه د جیل نه ووته په اولني خلکو کې ما تر هغې نظیر میلاو شو د شیخ الهند رحم الله په شاګردانو کې د یو شاګرد قبر هغه د مالټې په جیل کې تر ننه پورې جوړ دی ما وی نن هم د مالټې جیل ته لاړ شه ما وی نن هم د کیوبا جیل وګوره ما وی ها که د دیوبندیانو بچو په خپلو لاسونو کې هتکړۍ نه وې پرتې نن هم د کیوبا درو دیوال تا ته ګواهي نه درکوله چې د علمای دیوبند کومې قربانۍ دي ما وی ها بیا ما ته ووایه تا غلو وکړه خو ما وی ها که کله خبره راله بهرحال محترمو زه خبره مختصر کوم ما دومره وی د کله کله قربانو خبره راله ما د علمای دیوبند تاریخ وکتو ما ته په هر لاره باندې ما ته په هر چوک باندې ما ته په هره کوڅه باندې د علمای دیوبند هغه قربانو اواز راغی ما وی ها محترمو کله که علمي لاین ته لاړم ما که وکاته په اول دور کې یو استاد یو شاګرد تفسیر لیکي تفسیر جلالین ما ته په وروسته دور کې نظیر میلاو شو یو استاد یو شاګرد تفسیر لیکي تفسیر عثماني په نوم باندې علامه شبیر احمد عثماني رحم الله شاګرد شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحم الله استاد ما که کله وکاته په اول دور کې امام بخاري رحم الله بخاري لیکي د هغه نظیر نه میلاویږي ما په وروسته دور کې وکاته چې د
دارالعلوم دیوبند بچی وروسته په دغه دور کې امام انور شاه کشمیري صاحب رحمه الله د هغه شرح رفیظ الباري په نوم لیکي ما وی ها په دغه دور کې د هغې نظیر نه میلاویږي ما که کله وکاته امام مسلم رحمه الله مسلم وکتو مسلم ولیکو د هغه نظیر نه میلاوېدو ما وکته وروسته دور کې د دیوبند یو بچی په دغه اخري دور کې علامه عثماني رحمه الله پنځو جلدو کې فتح الملهم لیکي نظیر یې نه میلاویږي ما وی که په اول دور کې امام ابو داود رحمه الله کتاب ولیکو ابو داود شریف ما په وروسته دور کې ولیکته چې مولا خلیل احمد سهارنپوري صاحب رحمه الله کتاب ولیکو بذل المجهود په نوم باندې شرح وکاته دنیا د هغې مخې ته حیران وه ما که اول دور کې وکاته امام مالک رحمه الله موطا ولیکله ما په وروسته دور کې وکاته شیخ الحدیث مولانا زکریا نور الله مرقده د هغې شرح د اوجز المسالک په نوم وکاته او یو عرب عالم عجبه ګواهي ورکوي کله چې د شیخ زکریا کتاب یې وکتو بې اختیاره د خولې نه ووته ویل ها شیخ زکریا رحمه الله کتاب کې اوجز المسالک که کله وګورئ په نظر دغه راځي چې امام مالک رحمه الله د امام ابو حنیفه د فقه مقلدو ما ویل ها محترمو اول دور کې ما وکته د امام بخاري رحمه الله د قبر نه خوشبویي تللې وه وروسته دور کې ما وکته د مولانا احمد علي لاهوري رحمه الله په ګڼ په زرګونو په سوونو هغه اکابر د هغوی د قبرونو د خاورو نه هغه نه خوشبویي لاړه ما وکته محترمو پوره دنیا کې علمای دیوبند د دین جنډې اوچتې کړې کله که مسله د خلافت راغله د افغانستان په ځمکه کې تاسو وکته مولانا جلال الدین حقانی صاحب حفظه الله اگر دارالعلوم دیوبند سره تعلق ساتي مولانا یونس خالد صاحب د امارات اسلامي اگر رهبران مولانا یونس خالد صاحب مولانا عمر صاحب امیر المؤمنین حفظه الله ما که کله دغه ټول وکاته ما وی ها دا د دیوبندي مدارسو پیداوارو دا د دارالعلوم دیوبند اگر روحاني بچو دا د شیخ الهند رحمه الله اگر روحاني د شیخ الهند رحمه الله هغه جنګو چې هغه اعلان کړو د دارالعلوم دیوبند د بنیاد په وخت کې ویل ها انګریز زمونږ په تهذیب باندې حمله اور شو د دې چوڼۍ نه به د مسلمان د تعذیب د عقیدې نظریې دفاع کو مولانا نانوتي صاحب وفرمیل د 4.5 لکه مسلمانانو د 1857 په جنګي ازادۍ کې د شهادت جامونه نوشله د دې دارالعلوم دیوبند چوڼۍ ما که کله دغه ټول وکاته ما ویل ها دا د دیوبندي مدارسو پیداوارو دا د دارالعلوم دیوبند هغه روحاني بچو دا د شیخ الهند رحمه الله هغه روحاني د شیخ الهند رحمه الله هغه جنګو چې هغه اعلان کړو د دارالعلوم دیوبند د بنیاد په وخت کې ویل ها انګریز زمونږ په تهذیب باندې حمله اور شو د دې چوڼۍ نه به موږ د مسلمان د تعذیب د عقیدې نظریې دفاع کوو مولانا نانوتي صاحب وفرمیل د 4.5 لکه مسلمانانو د 1857 په جنګي ازادۍ کې د شهادت جامونه نوشله د دې دارالعلوم دیوبند چوڼۍ ده د دې ځای نه به موږ په پوره دنیا کې جنګ کوو د خپل 4.5 لکه مسلمانانو د شهادتونو بدله به اخلو ما وی الحمدلله زموږ د تاریخ هغه ټولې مرحلې که ته وګورې کوڅه په کوڅه دیني مدرسه ما وی دا د دارالعلوم دیوبند هغه جنګ دی ما وی ها تبلیغي جماعت پوره دنیا کې که ته وکتو دا د دارالعلوم دیوبند هغه جنګ و ما وی که نن خانقاهونه د بدعاتو د رسوماتو نه پاک کړه د الحاد د حملو نه محفوظ کړه د علمای دیوبند پوه شو ما وی ها د تصوف میدان ته لاړې د جهاد میدان ته لاړې که کم میدان ته هم ته لاړې ما وی هلته د دیوبند بچو جنډه اوچته کړې ده زه به عبدالرحمان سدیس په هغه خبره اکتفا وکړم عبدالرحمان سدیس وفرمیل ویل ها مخکې په مکه مکرمه مدینه منوره کې اوس پوره دنیا ته لاړم پوره دنیا مې وکاده چرته هم که د دین کومه یوه شعبه آباده وه هغه د دیوبند بچو آباده کړې وه چرته هم که د دین په یو شعبه کې جنډه اوچته کړې وه هغه د دیوبند بچو اوچته کړې وه ځکه خو عبدالرحمان سدیس د کعبې امام د هندوستان په دغه ځمکه باندې مجهور شو هغه لاسونه اوچته کړه د دیوبند زندهباد آواز یې ولګو محترم بهرحال محترمو زه خبره ختمومه دومره ویم شهادة علماء دیوبند تردی شیخ الهند کی جمعیت زنده ما خبره محترمو زه خبره ختمومه زموږ نوجوانان احناف د علمای دیوبند دغه تمام تنظیمونه د علمای دیوبند دغه تمام جماعتونه چې څوک د جهاد په میدان کې برسري پیکار دي څوک محترمو د سیاست میدان کې سر برسري پیکار دي څوک محترمو هغه د تدریس په میدان کې برسري پیکار دي څوک محترمو د تصوف په میدان کې برسري پیکار دي نوجوانان احناف د هغه جان نثارانو نوم دی چې د دغه ټولو جماعتونو د دغه ټول فکر د دغه ټولو جماعتونو د عقایدو نظریاتو د دفاع ټیکه هغوی اخیستې ده دغه ذمهداري په خپل سر باندې اخیستې ده انشاءالله د کله پورې زموږ په بدن کې سای انشاءالله العزیز د کله پورې زموږ په بدن
بدن کی جانی مونږ به د علماء دیوبند اهل سنت والجماعت د عقاید و نظریاتو د اعمالو دفاع کوو که کله په میدان کې د دلیل په میدان کې د دلایلو په میدان کې علماء دیوبند کم باطل چیلنج کوي مونږ په هغه میدان کې په دلایلو سره د هغې خلاف جنګ کول د هغه د دلیل جواب په میدان کې کول د خپل فرض ګڼو او محترمو دا درته ووایم نن چې په یو نوم باندې تا خلک دوکه کوي و یار حنفیت آواز ولګوه که نه دیوبندیت بریلیت پکې چا راوستی دی دی په اصل کې هغه شین بریلی دی چې د دیوبندیت دغه صادر د ځان نه لرې کول غواړي ما وی دا یاد وساته کله چې د حنفیت تشریح هغه دیوبندیت لرې کړي ما وی ها هغه بریلیت پاتې کېږي دی په اصل کې د بریلیت آواز تا ته نشي کولی دی ستا د دیوبندیت سټیج ته راغلی دی د هغه ځینې بریلیت خورول غواړي دی ځکه تا ته داسې قسمه آوازونه لګوي موږ وایو ها که کله د حنفیت نه دیوبندیت لرې شي دا بیا بریلیت پاتې کېږي دا بیا ګمراهي پاتې کېږي ځکه علماء دیوبند په دغه دور کې د حنفیت دفاع کړې ده د الحاد او د بدعاتو ټولو حملو مخې ته ولاړ دي بهرحال محترمو زموږ نوجوانان احناف نن په پوره دنیا کې الحمدلله افغانستان کې پاکستان کې د پښتونخوا په دغه سیمه باندې شیخ محمد ګل وهاب صاحب دامت برکاتهم العالیه موجود دی د افغانستان په ځمکه باندې زموږ د نوجوانان احناف دغه تحریک روان دی د پاکستان په سیمه باندې هم روان دی او نن محترمو تاسو به هم د هغې خبرې ګواهي ورکوئ یو دور چې ته کور په کور کوڅه په کوڅه وابي چیلنج کولې پنجپیري چیلنج کولې بریلي چیلنج کولې صیفي چیلنج کولې ستا په تبلیغي جماعت یې کفر فتوې لګولې ستا مجاهدینو ته ګمراهان ویله ستا صوفیانو ته هغه محترمو ستا صوفیه کرامو ته صوفیت ته خرافات ویله ما وی هغه دور محترمو نن ته وګوره د نوجوانان احناف څلور پنځه کاله مسلسل محنت نن الحمدلله نن که یو وابي پنجپیری غیر مقلد محترمو دی که خپله عقیده هم بیانوي دی به اول شپږ طرف ته ګوري شپږ طرف ته به دی ګوري چې د نوجوانان احناف څوک کارکون خو نشته دی ما وی بیا به د هغې نه وروسته خپل مسلک خبره کوي مخکې که ته دعوت کولی په مفت ګاډي کې ګنج ته بوتلې نن الحمدلله د نوجوانان احناف د محنت ثمره ده نن ته لاړ شه ګنج ته د جمعې د شیخ صاحب بیان ته ما وی ها هغه شیخ صاحب د مفتي شیخ صاحب ما وی ته ورته ورننوځه تا به منع کوي حنفي او حنفي مه ته راغلی د شیخ صاحب بیان ته یار بس مهرباني وکړه خفه نه شې لاړ شه د احنافو جومات ته هلته مونځ وکړه ما وی الحمدلله دا د نوجوانان احناف د هغه محنت ثمره وه او زمونږ په سرونو باندې زمونږ د دغه مشایخو زمونږ د دغه اکابرو لاسونه دي د هغوی سایه ده د هغوی شفقت دی انشاءالله زمونږ عزم دی ستاسو مخې ته یو ځل بیا دا عزم کوو د حنفیت دیوبندیت دغه د دلایلو جنګ انشاءالله العزیز د هغه وخته پورې به موږ مخ په وړاندې بوځو تر څو پورې چې زمونږ په بدن کې سا د واده راسه کوئ که نه انشاءالله د هغې نه یوه خبره دا ده زمونږ نن اجتماع تر مازدیګره پورې ده ټول به راسره تر مازدیګره پورې شریک کېږو که نه کله کله قربانۍ د جان د ورکولو مسله به راځي د جان ورکولو خبرې لا موږ نه ده کړې موږ د مازدیګره پورې ستاسو نه دغه واده اخلو چې نن زموږ سره کښېنئ ستاسو به دغه واده مشایخ را روان دي راسره